ګرانو کتونکو بار بار به د ډیرو خلکو دا سوال و چیرې د بډه بیرې ایس ایچ او ګبر سو شو د شاندانه ګلزار سره چې د هغه تناظر را روانه وه د هغې سو شو. نو نن چې کوم مونږ د پولیس لاین نه خبر شوي نو د ایس ایچ او تانه بډه بیر عبدالعلي عرف ګبر چې هغه لاین حاضر شوی دی او د هغه په ځای باندې چې اډر شوی دی د سب انسپیکټر اکرم جان خان شوی دی ایس ایچ او تانه بډه بیر اډر. دې حوالې سره د پولیس افسرانو وینا دا ده چې یاره هغې اعلامیه جاری کړې ده ایس ایچ او تانه بډه بیر عبدالعلي عرف ګبر چې هغې راوستې دی دغه ته ویلي چې ته په پولیس لاین کې حاضري وکړه او د ده په ځای باندې چې کوم څنګه ما تاسو ته وویل د اکرم جان خان اډر شوی دی بطور ایس ایچ او تانه بډه بیر. دې حوالې سره بیا ما چې کله افسرانو سره خبرې وشوې نو مې چیرې ته په هغه شاندانه ګلزار سره چې د تناظر روانه ویره دا په هغې کې ټرانسفر شوی دی. بعضې خلکو وایي چې سسپینډ شوی یم دی. نو چې کله ما بیا د پولیس افسرانو سره خبرې وکړې نو هغوی وایي چې نه د دې د ټرانسفر د هغې واقعې سره هېڅ تعلق نشته. هغوی وایي چې یاره عبدالعلي خان چې کوم دی د عرف ګبر د 2 ورځې پس عمرې له روان دی او د پخپله ویلي و چې یاره زه عمرې له ځم نو ماله د چوټي میلو شي نو هغه عمرې له ځي نو وایي ځکه هغه تللی دی او د هغه په ځای باندې د اکرم جان خان اډر شوی دی. نو واقعي که فرض کو دی وایي چې یاره دا هغه شاندانه ګلزار سره چې د هغه کومه تنازع وه او په هغې کې نه دی تللی او عمرې دپاره تللی دی نو دا به وخت ظاهر پته لګي بیا چې دی د عمرې نه راشي نو بیا پته لګي چې یاره دی واپس دغه تانه کې دی ایس ایچ او لګوي یا نه لګوي. نو هغې نه به بیا خلکو ته اندازه هم کېږي او موږ تاسو ټول ته به اندازه کېږي چې یاره دا په دغه انکوایري باندې لرې شوی دی که نه واقعي دی عمرې له تللی واپس راشي نو بیا بډه بیره کې تاڼې کې ایس ایچ وي هله به پته لګي چې کله دی واپس راشي د عمرې.